بیا چې دی کتونکو دا زموږ چې کوم پروګرام دی شریعت په رڼا کې ستاسو سوال جواب حل په هغې کې دا یو ورور دی سوال یې کړی دی چې دا دی جلال حبیب چشتی هزار خوانۍ نه جلال حبیب چشتی هزار خوانۍ نه دا هغه کړی دی سوال دا یاد لرئ کتونکو دا کوم چې جلال حبیب چشتی دی دا زموږ ورور دی هزار خوانۍ نه دا سوال ډیر اهم دی اوس چونکې د رمضان کریم مبارک دا میاشت نن چې کوم دی دا اتوار ورځ ده را روانه ده چې د منګل په ورځ باندې انشاءالله تعالی سبا 29 شعبان المعظم دی د پیر په ورځ باندې نو دا سوال ډیر ضروری دی خصوصا د ځوانانو لپاره دا هغه د خامخا واوري نو هغه سوال کړی دی جلال حبیب چشتی چې اکثر داسې او داسې بالکل دم دا حقیقت دی دا موږ تاسو هم د دغه معاشرې خلک یو چې اکثر داسې چې په رمضان کریم کې کله روژه ماته شي تراویح وشي د هغې نه پس وي چې په دغه بیټکو کې او په حجرو کې او مثال کې طور په دکانو کې او دا ځوانان او بس داسې به وایم چې ځوانان هم او څه نه بوډاګان هم هر قسمه خلک دي چې دا غونډه شپه دوی په لډو باندې تېره کا یا څه پروګرام یې کړی ګپو شپو باندې تېره کا لډو یعنې سحر سحرۍ ته ځان رسوي چې بیا سحري وکړو یا په هسې ګپ ګپ کې تاش کا یا شطرنج کا یا لډو کا یا بل داسې کیل کود کې اختی غونډه شپه په دې باندې وي چې تېره کا او چې بیا سحري وکړه سحرۍ ته ځان ورسوي نو چې دومره خوب ورشي وله چې کله کله هغه سبوي مونځ هم تر قضا شي او دا حقیقت دی کتونکو ناظرینو دا سوال بالکل صحیح دی نو وی چې دو خلکو لپاره څه حکم دی داسې خلک په رمضان کریم کې نو ګوره دا جلال حبیب چشتی صاحب نیک سړی وي دا سوال یې کړی دی ښه سوال یې کړی دی دله جواب زه دا ورکوم او دا څومره ناظرین کتونکي چې دي هغو هم زه دا یو ګزارش هم ورته کوم او دا سوال جواب هم له ورکوم چې داسې خلکو دپاره ډېر سخت وعید دی داسې خلکو لپاره ګوره په دین اسلام کې هغه کیل داسې به ووایم چې دین اسلام یا حوصله افزایی کا د داسې کیل چې په هغې کې جسمانی څه پیدې یا دینی څه فایده په هغې کې مثال کې طور په تیر اندازي ده دا هم یو کیل دی تیر اندازي دا د انسان اوکه خبره ده یا تیر نه چې څه ته ویل کېږي دا لمبو ده په دغه اوبو کې لمبو زده کول دا هم یو کیل کود کې راځي دا هم ښه زده دی که ګوډه سواري ده انسان ګوډه سواري کا هغه هم بهتر ده په دې کې څه فایده شته ده یا داسې نور کیل کود دی چې جسمانی څه فایده په هغې باندې مرتب وي هغې خو شریعت جواز فتوا ورکړې څه خبره پکې نشته دی خو بیا داسې چې اوس مثال کې طور په لډو ده یا تاش دی یا نور داسې فضولیاتو کې او بیا رمضان کریم مبارک د تراونه پس دغه شپې چې څومره بهترې شپې دي انسان دپاره دا د ثوابونو د لوټ مار شپې دي د الله د مغفرت د لوټ مار شپې دي هغه په دې باندې تېروي او بیا ایون دې پورې چې سهار مونځ هم تر قضا شي دا ډیره سخته خبره ده دا د دې ډیر وعید دی دا بالکل دا یاد لره دا خلک ته واوري جواب یې دا دی چې دا بالکل ناجایز دی دا بالکل ناروا دي شرعاً ناروا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داسې خلکو ډیر وعید بیان کړی چې هغه سحر مونځ قضا کوي بلکې داسې به ووایم چې منافق انسان باندې حدیث کې راځي دا 2 منځونه دا ډیر زیات سخت یو د ماخوستن او یو د سبعي او بیا رمضان کریم مبارک په دې شپو کې خلک اکثر په حجرو کې څه پروګرام هم را جوړ کړی هغې خوراک هم وکړو په ګپ شپ کې د هغه تېر که نو زما دا اپیل دی ځوانانو ته خصوصا چې دا خو یو میاشت ده په دې کې تاسو شپې تېرې کړئ خو په عبادت کې تېرې کړئ په ذکر و اذکار کې تېرې کړئ په نوافلو کې تېرې کړئ که دا شی نارنه نه کېږي نو بیا د ستا د کیل کود نه د رمضان کریم د شپې خوب بهتر دی خوب وکړه چې تا خوب پوره شي پښمني ته راوچت شي سحري ته او بیا سحر مونځ ښایسته طریقه باندې وکړې نو خدا را دا موبایل شو دا الله لاعب شو دا خلک کله کله پرېږدیم نو پکار ده چې داسې خلک چې کومې شپې تېروي دې دپاره په حدیثو کې سخت وعید دی دا بالکل حرام دی دا بالکل ناجایز دی پکار ده چې زما استاد ځوانان په رمضان کریم کې دغو خبرو نه ځان وساتي دا بالکل جایز نه د شریعت د دې اجازه نه ورکوي رمضان کریم میاشت به انشاءالله تعالی مونږ او تاسو الله د مونږ له توفیق راکړه کوشش به هم دی چې په ذکر و اذکار او په عبادت باندې د الله جل جلاله تېرې کا او که دې وسم نی بس خوب نه بیا بهتر څیز نشته پکار ده چې انسان په هغې کې آرام وکړه نو داسې شیانو نه ده دا ځوانان ځان وساتي دا شرعاً بالکل حرام او ناجایز دي او بیا خصوصا سبعي مونځ قضا کول د دې ډېر سخت وعید دی هغې نه هم اجتناب وکړه نو پکار ده چې رمضان کریم مونږ په عباداتو کې تېر کړو